الله رب العالمین د انبیاء سلسله د آدم علیه السلام نه شروع کړو په نبی صلی الله علیه وسلم یې ودروله. نبی علیه السلام فرمایي زما مثال د هغه اخري خښت چې کله یو ټول بلډینګ پوره شوی او په هغې کې د یوې خښتې کمی او زه په هغې کې پټ شوی یم، زما نه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د انس بن مالک حدیث دی وان الرسالة والنبوة قد انقطعت، یقینا رسالت او نبوت دا ختم شو، فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، زمانه بعد نه بل نبی راتلونکی شته او نه رسول راتلونکی شته. ما محترمو دې حدیث نه دا معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه د پیغمبرانو د سلسله اخیری کړای و، د هغې نه بعد بل پیغمبر راتلونکی نشته. په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانه پس به ډېر دروغجن خلک دعوه کوي دې خبره چې زه پیغمبر یم او زه رسول یم، لیکن نبی علیه السلام فرمایي انا خاتم النبیین فلا نبی بعدی، زه اخیری پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. لہذا که چا هم د پیغمبرۍ دعوه وکړه، چا هم د نبي کېدو دعوه وکړه، د رسول کېدو دعوه وکړه، دا به دروغجني، دا به کذابي، دا پخپله هم کافر دی. که چا په هغه ایمان راوړه ملګرتیا وکړه، دا هم د اسلام نه وځي. په دې وجه دا ډېر بنیادي مسله ده. 7 سپتمبر 1974 زموږ په پاکستان کې یو تاریخي ورځ ده. دا د خوشحالۍ ورځ ده، کومې سره چې نن مونږ او تاسو د کومې ورځې نه تېرېږو. 7 سپتمبر کله چې پاکستان آزاد شو 1947 کې، د هغه وخت نه دا کشمکش روانو، قادیانیانو خپل کوشش شروع کړی. کله چې دا هندوستان یو و، هغه وخت نه د قادیانیانو یو کوشش و، یو د هغوی یو نیټورک و چې هغوی دا کوشش کوي چې زموږ دا نیټورک، زموږ دا دعوت په پوره بر صغیر پاک و هند کې خور شي. خو چې کله پاکستان د اسلام په نوم باندې آزاد شو، د هغوی په دې کوشش کې ډېر رکاوټونه راغله. هغوی ته اوس د اسلامي ملک کې داخلېدل او دلته د هغوی دعوت او پرچار داسې کول چونکې مشکل و. د هغې وخت نه علماو ډېر لوی کوشش شروع کړو او تقریبا 1953 دا د ختم نبوت په حوالې سره ډېر بنیادي کال دی چې په دې کال باندې د ختم نبوت په مسالې په حوالې سره مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله، عبدالستار خان نیازي، دې دوه کسانو تر پانسۍ اډر وارولی شو. مولانا مودودي رحمه الله چې کله د قادیانیت په حوالې سره یو رساله ولیکله، د هغې رسالې په نتیجه کې هغه جیل ته لاړی او د جیل په نتیجه کې په هغه باندې د پانسۍ اډر وارولی شو. اگر چې دا دوه کسانو فیصله بیا وروسته کینسل شوه، واپس شوه، لیکن د قادیانیت په حوالې سره د هغې خلاف مضبوط تحریک چلولو په حوالې سره مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله، عبدالستار خان نیازي صاحب، دې دواړو ته د پانسۍ هغه اډر اورولی شوی دی، فیصله کړی شوې ده په پانسۍ باندې. د هغې نه بعد دا سلسله داسې را روانه وه، دا کشمکش روانو د قادیانیانو د مسلمانانو. هغوی به ځان ته مسلمانان وي، مسلمانانو به هغوی ته یا اهل علم به هغوی ته مسلمانان نه وي. اسلامي جمعیت سټوډنټان هغه روانو په 29 مۍ باندې چې په هغې باندې قادیانیانو حمله وکړه او د هغې لاسونه او اندامونه د هغوی نه چې کوم دی کټ کړه. په دغې حوالې سره چې کوم دی یو مضبوط تحریک شروع شو د ختم نبوت په حوالې سره. دا مسله ډېره سنګینه ده او که د دې قادیانیانو په حوالې سره زموږ پاکستان څه فیصله ونه کړي، نو الله دې نه کړي را روان مستقبل کې ډېر لوی خطراتو سره موږ مخامخ کېږو. په دې وجه باندې مولانا شاه احمد نورانی رحمه الله تعالی په 30 جون 1974 باندې یو قرارداد په پارلیمنت کې پیش کړ. پاکستان په پارلیمنت کې د لاهوریانو د قادیانیانو په حوالې سره دا غیر مسلمه دي قرار کړی شي او په دې باندې ډېر لوی بحث وشو، ډېر تفصیلي بحث په دې باندې وشو او آخر دا چې په 7 سپتمبر 1974 کومه چې نن ورځ د 7 سپتمبر، نو په دې ورځ باندې د پاکستان حکومت چې په کوم وخت کې ذوالفقار علي بټو د پاکستان وزیر اعظم و، د پاکستان پارلیمنت متفقه طور دا قرارداد منظور کو چې قادیانیت دا د اسلام نه خارج یو څیز دی او څوک چې قادیانی شو دا غیر مسلمه دی، دا مسلمان نشي کېدی. په دې تحریک کې چې چا هم کوشش کړی دی، په هغې کې ډېر لوی لوی علما د دې پاکستان شریکو. مولانا مفتی محمود رحمه الله، د هغې سره چې کوم دا لوی لیست د علماو ته چې کوم ویکیپیډیا باندې کوم شیر شوی دی، په هغې کې د ټول علماو نومونه دي. د علماو په هغې کې چې کوم ډېر لوی کوشش وکړو. مولانا شاه احمد نورانی رحمه الله، مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله او دارنګې ډېر لوی علماو یو تحریک او په دې کې کوشش وکړو او په دې کوشش کې په 7 سپتمبر 1974 کې دوی کامیاب شو. د هغې نه پس قادیانیانو په های کورټ او سپریم کورټ کې دا فیصله چیلنج کړه، دا قرارداد یې چیلنج کړه او بیا
دغه یو د مسلمانانو وکیلو او یو د قادیانیانو وکیلو او دارنګ خپل دلایل پیش کړو چونکې د مرزا غلام احمد قادیانی په کتابونو کې دغه په تصانیفو کې ډېر لوی مسلې وی خرافات پکې و اسلام حواله سره د مسلمانانو حواله سره او دغه خپل ځان په باره کې په دی وجه باندې دا کیس وبایلو او دا تاریخي فیصله په سپریم کورټ او های کورټ کې ما وبایلله او الله اسلام او مسلمانانو ته او دغه اهل حق علما ته الله رب العالمین بری ورکو. ما محترم په دی وجه باندې دا ډېر تاریخي ورځ زموږ د پاره په کار د جمع خپل سټوډنټان خپل شاګردان خپل د کور خلک د خپل کلی خلک مونږ په دې موضوع باندې پوهې کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه اخري پیغمبر دی د هغې نه پس بل پیغمبر راتلو ولا نشته دی د هغې نه پس که چا د پیغمبرۍ دعوه وکړه دا به کذابي دا به دروغجني او ځکه نبی علیه السلام د نن نه 1500 کاله مخکې ویلي دي زه اخري پیغمبر یم زما نه پس بل راتلونکی پیغمبر او نه نبي او نه رسول شته دی. په دې وجه باندې دا ورځ زموږ دپاره ډېره اهمه ورځ ده. د الله رب العالمین شکر ادا کوو او د هغې نه پاس چې په دې تحریک کې چا هم کوشش کړی دی قلم په ذریعہ د جبی په ذریعہ د تحریک په ذریعہ د خپل مال او د خپل جان په ذریعہ الله رب العالمین کا غو ژوندۍ هغه د هغوی په زندګۍ کې د الله برکت واچي هغه د دنیا نه تللی دي رب العالمین د هغوی قبرونه د نور نه ډک کړي او دا کوشش او دا سعی دی الله تعالی د هغوی د مغفرت سبب وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.